اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. محترمو، یو درې څلور مسلې دي چې په دې درې څلور مسلو کې ډېر انسانان په دې خپل فیلډ کې په غفلت کې دي، نو لہذا ډېر کسان په دې باره کې پوښتنه کوي د دې څلورو مسلو په باره کې. نو زه به دغه درې څلور مسلې ستاسو په مخ کې وړاندې کړم. باید اول د هر څه څخه مخکې چې کوم څوک په کوم فیلډ کې کاروبار کوي، په دې کاروبار باندې مکمل خپل ځان خبر کړي. د علماو څخه پوښتنه کوي، مطلب د باغ والای د باغ په باره کې د علماو څخه پوښتنه وکړي، د باغ مکملې مسلې به د دې زده وي. او دغه رنګه که د وټل والای باید د وټل په باره کې د مکملې پوښتنې د علماو څخه وکړي. نو وټل پر مسایلو باندې د عبور لري، او دغه رنګه هر تجار چې د هغه دپاره په مسایلو کې عبور پکار دی چې پر هره مسله باندې د خبردار وي. کنې ورنه په ورځ د قیامت باندې او په قبر کې په دا خبره باندې دی ځان نشي خلاصولی چې زه ناپوه وم، زه په دې مسله باندې خبر نه وم. دغه د ده ناخبرتیا او د ده ناپوهي په قبر کې عذر نه دی. په ورځ د قیامت د ده د نجات دپاره عذر نه دی چې دا به دی خلاصوي. لہذا الله تعالی به ورته ووایي چې دلته آیا علما نه وو موجوده، مدرسې نه وې، علما نه وو، ملایان نه وو، چې تا دا پوښتنه کړې وای او ته په دې حرامو کې ډوب یې، په کلو کلو باندې تا دا حرام خوړل، ته په ځان نه وې خبر، ته په دې نه وې خبر، دا پوښتنه دې ولې نه کول؟ نو د دې خبرې جواب بیا نه د چا سره په قبر کې سته او نه په ورځ د قیامت بیا دا جواب سته. نو لہذا څلور مسلې دي چې دا د زکات او د عشر متعلق او خصوصا د باغ والا متعلق، دا څلور مسلې زه درته بیانوم. نو باید په دې باندې عمل وکړو او د علماو څخه پوښتنې وکړو. په هره مسله کې باید موږ د علماو څخه پوښتنې کوو. د دین په مسلو کې مه شرمېږئ، کنې ورنه دغه شرمېدل به د انسان لپاره په ورځ د قیامت د جهنم ذریعه ګرځي او د عذاب ذریعه به ګرځي. خدای تعالی دې نه کوي. خو په هغو کې اوله مسله دا ده چې ډېر کسان دا پوښتنه کوي چې مولوي صاحب، موږ د دې باغ یا د پالیز یا د کیتۍ د دې عشر چې ورکو، آیا پر دې پیسو باندې بیا زکات شته که نه؟ خو په دې باره کې کتابو لیکلي دي چې په یو باغ کې عشر وي، هغه عشر ورکړي. نو لہذا بیا دا کم باغ ثمره دا د باغ میوه چې خرڅه کړه شي، نو په هغه پیسو کې چې هغه کم میوه ده په خرڅه کړې ده، پر دغه پیسو باندې زکات بیا جلا واجب دي چې ورکوي وي. لیکن ما په خپله د ډېرو کسانو باغو والا څخه پوښتنه کړې ده، هغه د زکات نه ورکوي. وایي موږ زکات نه ورکوو، بس موږ عشر ورکړي د باغ. لیکن خالي ګوره د باغ په عشر باندې ځان نشي خلاصولی، بلکې چې د کم شي عشر ورکړي، لہذا بیا چې کله هغه میوه ته خرڅه کړي، هغه سبزي ته خرڅه کړي، هغه پالیز کې چې کومه میوه ده هغه شی ته خرڅ کړي، لہذا نو د دغه پیسو زکات هم څلوېښتمه پر تا باندې بیا فرض ده چې ته بیا باسي. اوس په دې مسله باندې ډېر کسان په غفلت کې دي، په دې باندې نه دي خبر، زکات بیا نه ورکوي. خو کتاب لیکلی دي، دا لیکلی دي رد المحتار 24 نمبر صفحه 2 جلد، چې کوم څوک د باغ عشر ورکړي، لسمه حصه ورکړي یا شلمه ورکړي، نو لہذا بیا چې کله دغه ثمره خرڅه کړي، د میوه خرڅه کړي او دغه پیسې د ده سره فرضه که د کال نورې پیسې پرتې، هغه زکات دی میاشته بعد ورکوي، نو د دغه پیسو زکات به هم د هغه سره متصل ورکوي. دا پیسې هم د هغه سره یوځای کېږي، دې ته زمیدل وایي. دا پیسې د هغه سره زمیږي. د دا پیسو د هغه پیسو چې هغه کوم کال پر تېر شوی دی، د دې ټولو زکات به پر یوه ځای باندې ورکوي. داسې نه دی چې د ثمرې د دې باغ د میوو د خرڅولو چې کومې پیسې دي، هغه پیسې ته جلا کړي، هغه نورې پیسې چې کوم د تجارت پیسې دي پر هغه باندې کال تېر شي، د هغه بیا ته څه ورکوي؟ زکات ورکوي. دا رقم نه ده، بلکې دغه باغ چې کوم تا دا باغ خرڅ کړی دی، دا ثمره دې خرڅه کړې ده، دا میوه دې خرڅه کړې ده، د دا هم به 40مه حصه ورکوي د دې پیسو. د هغه پیسو سره دا زمیږي چې هغه کم پیسو باندې کال تېرېږي،
دا پیسې که یوه میاشت بعد فرض که ته زکات ورکوې دغه پیسو ده دغه پیسې هم دغه پیسو سره بیا زمیږي دې ټولو پیسو زکات پته ورکوي لیکن ډېر کسان دا زکات نه ورکوي یوه مسله خو دا وه او بله مسله دا ده چې یو چا ته په اجاره باندې مځکه ورکول سوي آیا وای دا عشر بیا پر هغه چا باندې دی چې کم چا په اجاره مځکه ورکړې ده او که پر هغه چا باندې دی چې کم چا په اجاره باندې مځکه اخیستې ده مطلب پر دې باندې غنم وکرل چې دغه عشر بیا پر چا باندې دی یا د نسب عشر پر چا باندې بیا دی پر هغه مالک زمین باندې دی چې هغه مځکه په اجاره ورکړې ده او آیا که پر هغه چا باندې دی چې کم چا د مځکه په اجاره باندې اخیستې ده اوس په دې کې دوه خبرې یوه خبره دا ده چې دا کم د مځکې مالک و دې بل یوه ته د مځکه په کرایه یا په اجاره باندې ورکړې ده اوس دا په پیسو ورکړې ده آیا که په حصه باندې ورکړې ده چې ته هر شی پر وکړې په دې کې درېیمه یا څلورمه یا دویمه دا حصه زما ده اوس ته که په چیرې په حصه باندې ورکړې وه بیا پر دې ټولو باندې واره عشر واجب دی عشر به ورکوي بیا به دغه حصې سره جلا کوي او که نیمه یې وه که دویمه وه که درېیمه وه که هر څویمه حصه وه پر دې ټولو باندې عشر چې دی هغه واجب عشر به باسي یا نصف عشر او که چیرې فرض که په پیسو باندې ورکړې وه دا مځکه په پیسو باندې ورکړه مطلب چې د کال او ماته لک پی راکوه بس دا مځکه ته کره عشر دغه چې کوم دی د حاصل محصل ټوله ستا نو بیا پر هغه پیسو باندې خو نو عشر نشته لهذا بیا ټول عشر پر دغه چا باندې دی چې کوم چا د مځکه په اجاره باندې نیولې ده اجاره باندې اخیسته دا خبره لیکلې ده هر کتاب چې اجاره باب راوړی دغه مسله یې کې ذکر کړې ده هر کتاب دغه رنګه درېیمه مسله دا ده چې کله د عشر د ورکولو وخت سي آیا چې دی د عشر ورکوي نو ډېر کسان دا پوښتنه کوي چې موږ هغه خرچې د دې حسابه څه وباسو که د دې خرچې سره عشر وه ډېر کسان دي دا خرچه باسي مطلب فرض که خرچه اوس کریټ دی او شالۍ دي میخونه دي او دغه رنګه دا کم د موټر یا د لارۍ و د مزدا چې کومه کرایه ده دا کرایې او دا شنګل چې وباسي یا چې هغه پاته پیسې چې دغه عشر ورکوي دا غلطه دا طریقه نه ده بلکې کتاب لیکلی دی چې ټول پیسو څخه په یواره ته عشر ورکوي دا ما د کوم خرچې چې دا به نه جم باسي خرچې به منحه کوي نه بلکې د دې ټولو چې د هغه به ته یواره عشر ورکوي یا عشر یا نصف عشر دا به ورکوي دا لیکلی دی رد المحتار شپږ پنځوسم نمبر صفحه دویم جلد او دغه رنګه رد المحتار لیکلی دی 115 نمبر صفحه پنځم جلد او کفایت المبتي لیکلی دی 209 نمبر صفحه او 4 نمبر جلد مطبع امدادیه ملتان باب العشر دا لیکلی دی 4 مسله دا ده چې په ګل کې میوه خرڅول څنګه دي دا جایز دي که نه او که چیرې نه دي جایز بیا حله یې چیشته ډېر کسان دا پوښتنه کوي ګرانو محترمو په ګل کې میوه خرڅول ناروا ده نه ده جایز دا بیه فاسده ده بلکې چې د حیواناتو تر خوراکه پورې نه یې رسېدلې تر هغه پورې دغه میوه خرڅول که سیب دي که زردالو دي که شفتالو دي که انار دي که هر شی دي دا تر هغو پورې خرڅول ناروا او ناجایز دي بلکې چې کله پر دې میوه باندې یا نفع اخیستل کېږي یا د انسان خوراک وګرځېږي یا د حیوان خوراک وګرځېږي بیا یې خرڅوی سباق نه لري البته په ګل کې خرڅول ناروا دی ناجایز دی نه نو هیله به څه شي هیله کتابو دا ذکر کړی ده چې دی چم دې کوي که چیرې په ګل کې خرڅول پاڼې دې خرڅ کړي دا کم د درخت پاڼې چې دي دا پاڼې خرڅلاو خو جایز دی پاڼې دې خرڅ کړي فرض که دی با خرڅوي په 2 کروڑ باندې دی د دې چم وکړي دغه میوه او دغه رنګه دغه پاڼې دا پاڼې دې خرڅ کړي په 2 کروڑ باندې هغه میوه په خپله د دې اوراقو د دې کم دغه چې دی د پاڼو چې دی هغه تابع ده بس میوه په خپله د دې پاڼو سره خرڅه شوه نو چې د باغ پاڼې خرڅې کړي هغه میوه که څه په ګل کړي میوه په خپله د پاڼو سره خرڅه شوله نو بیا دغه حله کتابو لیکلی ده چې دا جایز ده دا حله چې لیکلې ده رد المحتار 8 نمبر صفحه او 4 جلد هغه رقم امداد الفتاوا 3 نمبر صفحه 3 جلد مکتبه دارالعلوم کراچی
او چې په ګل کې وای ناروا ده، په ګل کې میوه خرڅول ناروا ده، هغه به لیکلي دي روح البیان 15 نمبر صفحه 5 جلد او دار نور ډیرو کتابو لیکلي دي. نو دغه څلور مسلو پوښتنه هم بیخي ډیره کیږي او ورته اراده مې هم و چې په دې کې زه علیحده یو کوچنی کلیپ جوړ کړم او بیا و دې مسلمانانو ته ورولېږم چې هغه په دې مسایلو باندې خبردار سي. لهذا ځکه دا یو شی چې حرام سي، حرام خوراک خو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې یوه ګوله حرام و دې نسل شه وکړه سي، یوه ګوله سي. نو الله تعالی د ده 40 ورځې یو عبادت هم نه قبلوي، نه روژه، نه زکات، نه حج، حتی دعا خو موږ کوچنی عبادت کوو، دا ډېر عظیم عبادت دی دا دعا کول. دا دعا چې موږ کوچنی عبادت کوو دا الله پاک نه قبلوي، حالانکه دا ډېر عظیم عبادت دی دعا کول او لاس پورته کول، الله تعالی ته دا کچ کول داسې نیول. نو لهذا په دې څلور مسلو کې باید موږ سوچ و فکر وکړو او که چیرې چا د دې مخالف کړي د دې مسایلو نو هغه باید د نن مابعده توبه وکړي او کوشش وکړي چې هغه تیر زکاتونه هغه وباسي، ځکه ورځ د قیامت را روانه ده، د قبر توره تیاره روانه ده، اوله شپه د دې قبر را روانه ده. نو خدای تعالی دې پر ټولو مسلمانانو باندې اسانه کړي چې کوم څوک وفات سوي هغه دې الله جل جلاله وبخښي، الله جل جلاله دې خپل رحمتونه پر نازل کړي او چې کله موږ دې پر حالات سو الله تعالی دې پر موږ باندې هم رحم وکړي، الله تعالی دې موږ ته حلال رزق او روزي نصیب کړي، د مردار سم دې الله جل جلاله وساتي. وما علينا الا البلاغ المبين.